حدیث مبارک کے راضی عائشہ بھی فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پجوان باندې دا حدیث مبارک ما ته ډیر وی چې عائشہ الله تبارک وتعالى د پیغمبر سره د مرګ نه مخکې مشوره کوي چې ته مال راضي او کو په دنیا کې پاتې کېدل غواړي هر پیغمبر ته د مرګ نه مخکې دا ویل کیږي دا حدیث مبارک ما ته ویلی وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بیمارو او تبه ډیره زیاته وا او زما په کوټه کې زما په دی غیږ کې پروت او د نبی علیہ السلام دا سر مبارک زما د سینې او د زنې ترمنځ او دې ځای ته مې ځان ته اړم کړی و داسې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې تبه ډیره زیاته وا او دا لاس پیداسې په اوبو کې کېښود او دا به یې راواغېست او په خپل مخ پیداسې راوکاږو او دا به وی چې اللهم رفیق الاعلى وی په دې دوران کې زما ورور عبدالرحمن رضی الله تعالی راغی د نبی علیہ السلام تماشې له بیمار پرسه له داسې مخامخ ورته ودرېدو وی زما د ورور میسواک کو داسې د نبی علیہ السلام زما د ورور ته د میسواک ته ډیر کتل زه پوه شوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا میسواک غواړي ځکه نبی علیہ السلام به د میسواک سره ډیره زیاته مینه وه وی داسې میسواک ته کتل وی ما ورته وی چې د الله پاک پیغمبره میسواک ته دې زړه کېږي کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته سر وړکو چې وی ما مې خپل ورته وی چې دا میسواک لږ راکړه عبدالرحمنه وی د هغه نه مې دا میسواک واغېستو چې وامېغېستو وی د هغې دا څوکه مې وکته نو دا لږه کلکه وه وی دا څوکه مې ورله په خپله خوله کې پسته کړه او چې داسې نرمه مې کړه نو بیا مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته میسواک ورکړو عائشہ به فرمایل کنه وی زه ډیره بختوره ښځه یم وی بختوره ځکه یم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح مبارک زما په کوټه کې وتی دی او بختوره ځکه یم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما په کوټه کې دفن دی او بختوره ځکه یم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح مبارک زما په غیږه کې وتی دی او بختوره ځکه یم چې په آخري ټیم کې زما او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړې مبارکې یو ځای شوي دي ځکه بختوره یم یا میسواک ورله ما پوس کو په خپله خوله کې په هغې میسواک پورې زما لاړې انښتې وي چې ما نبی علیہ السلام له ورکړو هغه میسواک هغه په خپله خوله کې ووه زما لاړې او د نبی علیہ السلام لاړې ډېرې په آخري وخت کې یو ځای شوي